الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. زما عزتمندو د جمعې مبارک ورځ ده. د دې ورځې په باره کې حضور صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې ډېر فضیلتونه بیان کړي دي. یو حدیث کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر یوم طلعت فيه الشمس یوم الجمعة، په ورځو کې د ټولو نه بهتره ورځ چې پکې نور راخیږي د جمعې ورځ ده. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، په دې ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا کړی شو، په دې ورځ باندې جنت ته ور داخل کړی شو، او هم په دې ورځ یعنی د جمعې په ورځ د جنت نه وستې شو. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، او قیامت به هم د جمعې په ورځ راځي. دې حدیث پاک کې د ترمذی شریف روایت دی. حضور صلی الله علیه وسلم د جمعې ډېر فضیلتونه بیان کړي دي. نو د جمعې ورځ کله چې د فضیلتونو والا او مبارک ورځ ده، مسلمانانو له پکار ده چې په دې مبارک ورځ کې د عبادتونو اهتمام وکړي. د دې ورځ چې کم حق دی هغه ادا کړي، ځکه کوم قومونو چې د خپل مبارک ورځو خیال نه دی ساتلی، الله تعالی په هغوی باندې قسمه قسم عذابونه راوستي دي. د بنی اسرائیل واقعا قرآن کې الله تعالی ذکر کړی ده. د هغوی د پاره مبارک ورځ د هفتې ورځ وه، هغوی د خپل ورځ خیال ونه ساتو. دغه مبارک ورځ په دې کې چې الله تعالی هغوی د کومو کارونو نه منع کړي، هغوی د هغې نه منع نه شوه، نو الله تعالی په هغوی باندې عذاب راوستو. الله تعالی د هغوی نه خنزیران او شادوغان جوړ کړه، او دا یې د مسلمانانو دپاره د عبرت په طور په قرآن کې ذکر کړه چې کم خلک د خپلو مبارک ورځو خیال نه ساتي، الله تعالی په هغوی باندې داسې عذابونه راولي. الله تعالی د هغوی نه شادوغان او خنزیران جوړ کړه. د دې وجې نه مسلمانانو له پکار ده چې د خپلو مبارک ورځو خیال وساتي. د جمعې ورځ انتهایی مبارک ورځ ده چې دا په غفلت کې تیره نشي. په دې کې مسلمانان ښه عبادتونه وکړي، تلاوتونه وکړي، په حضور صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي، او دغه شان نور چې کم د خیر کارونه دي هغه په دې ورځ کې وکړي. او یو بل حدیث کې حضور صلی الله علیه وسلم د دې ورځې یو بل فضیلت بیان کړی دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجمعة ساعة، په جمعې په ورځ کې یو غړی ده، د جمعې په ورځ کې یو ساعت دی. څنګه ساعت دی؟ لا يسأل الله العبد فيها شيئا الا آتاه الله اياه، چې کله بنده پاغي کې د الله تعالی نه څه شی وغواړي نو الله تعالی دغه بنده له دغه شی ورکړي. یعنی سچ د الله تعالی نه د جمعې په ورځ وغواړي، الله تعالی دغه دعا د قبلې او سچ غوښتي هغه ول الله تعالی ورکړي. نو دې حدیث کې د جمعې مبارک یو بل فضیلت بیان شو چې الله تعالی په دې ورځ کې د مسلمانانو د پاره یو غړی مقرر کړی ده، او دغه غړی په کم وخت کې ده دې کې مختلف اقوال دي. بعضی وایي د جمعې د مونځ چې کم وخت کې کېږي، د جمعې د پاره چې خلک راځي خطبه شروع شي دغه وخت کې مونځ کېږي، د مونځ نه پس بیا سړی دعا کوي، دغه وخت کې دا غړی ده. بعضی محدثین او مفسرینو لیکلي دي چې دا غړی د مازیګر د مانځه نه بعد ده. البته دا الله تعالی پټه ساتلی ده. د دې وجې نه چې مسلمانان هر وخت
د دعا اهتمام کوي د جمعې په ورځ باندې د الله تعالی نه خپل حاجتونه غواړي سوالونه د الله تعالی نه کوي چې الله تعالی د دوی د سوالونه قبول کړي ځکه د جمعې په ورځ کې دغه مبارکه غړۍ د تاسو واورېده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې کله په دې غړۍ کې سوال کوي په دغه ساعت کې دا انسان څه دعا غواړي الله تعالی دغه